د انډیا له طرفه چې کومه حمله شوې ده نو د هغې د وجې نه ایرپورټونه چې دي دا بند شوي دي. نو په دې کې ځینې مسافر دي هغه خپل ملک ته راتلل، ځینې داسې دي چې د دې طرفه بهر ملک ته تلل، لکه هغو راغلو په چوټۍ باندې او اوس په چوټۍ ختمه شوې ده نو تلل بهر ملک ته. نو ایرپورټونه چې دي دا بند دي. نو تاسو اوس په دې وخت کې چې دی بهر ملک ته نشئ تللی، لکه اسلام آباد ایرپورټ چې دی هغه بند دی. نو د دې د وجې نه تاسو هلته نشئ تللی. کم کسان چې د هغه ځای نه راځي نو هغه به هم هلته کې ایساري، او د دې طرفه چې کم کسان ځي نو هغه به میساري. د هغه طرفه هغه کیسار چې هغه دومره مسله نه کوي، ځکه چې د هغو خو چوټي نو هر ټایم چې د هغه خپله چوټي راغسته شي. خو د دې طرفه چې کم کسان ځي نو اکثر د هغو چوټي چې دا ختموي. نو هر کله چې ایرپورټونه کولاو شو نو کوشش کوئ چې په ټایم سره وځئ. کم مسافر چې په ملک کې دي نو هغو له دا کول پکار دي، ځکه چې دا جنګي وخت دی. که کله ایرپورټونه آزاد شو نو تاسو له پکار دي چې د دې طرفه تاسو وځئ، ځکه که تاسو ونه وتلی او بیا دغه شانتې دا جنګ شروع شو یا نور څه مسلې شروع شوې نو د هغې د وجې نه بس تاسو دغه ویزې چې دي دا به ختمېږي. نو کوشش وکئ چې کله ایرپورټونه آزاد شي تاسو د دې ځای نه په وخت وځئ، او د هغه ځای نه چې کم کسان نازي نو هغو کال ته کې ایسار شي نو څه مسله نه کوي، ځکه د هغو ویزې خو نه ختمېږي، خو ملک ته په چوټۍ روان دي. نو دلته کې به ځینې رشته دار هغه په انتظار ناستو چې هغه رانغلل، نو هغه د دې د وجې نه به نه راغلی چې جهازونه چې دي هغه لیټ شوي دي او ایرپورټ چې دی هغه بند دی. نو د دې د وجې نه دغه مسافر چې دی هغه ملک ته نه دی راغلی، او د دې طرفه چې کم نه دي تللی نو هغه هم د دغې د وجې نه دي تللی چې ایرپورټ بند دی او جهازونه د دې طرفه نه دي پاسېدلي.